او الله دې وکړي چې زه پکې کامیاب شم. یو زمونږ ایمرجنسي ده. په ایمرجنسي کې ما او ډي ایم ایس صاحب ښه سټرګل شروع کړي دي او پوره پلان مې جوړ دی. په 2 ورځو کې مې جوړ کړی دی. مونږ ټراما چې کوم په وینو لړلي خلک وي هغه بیلو. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. 400 ډیچکو هسپتال نه ډېره موده پس چې کوم دی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ولې حاضر شوی یم چې امیدونه را څرګند شوي دي. الحمدلله الحمدلله الله دې کي. ګرانو کتونکو زه نیمه ګنټې نه زیات په دې دفتر کې کېناستم. ایم ایس صاحب مې ولیده، بیا مې ایم ایس صاحب سره چې کوم دی ډي ایم ایس صاحب ولیده چې انښتي دي لکه سړی چې خپل کور جوړوي او دا کور لپاره سوچونه کوي چې دا به څنګه کیږي، دا به څنګه کیږي، دا به څنګه کیږي. بې ځایه د چا صفت نه کومه چې د 400 خدمت کوي زموږ د سر ګلونه دي، او چې نه کوي نو تاسو ته پته ده تاریخ ګواه دی چې یو دلته کې محمد خان راغلی او ورسره چې کوم دی بیا یو بل راغلی و، هغه ډېر زورور و. خو ډاکټر شعیب صاحب باره کې چې د په لاچې کې د هسپتال باره کې دغه صحافیانو ملګرو موږ ته وویل چې ډېر زیات ورپسې خفه یو چې د لاچې سیان په ځای کې هسپتال دومره ښای لیول ته رسولی دی. نو دلته کې نه وزیر اعظم راتلی شي، نه وزیر اعلی راتلی شي، او نه هغه تیر ریکارډي وزیر صحت راتلی شو. د هغه ځای نه په ټلیفونونو کار کوي، خو بوج چې کوم دی هغه په ایم ایس صاحب وي. نو ما چې د لږ وخت کې څه ولیدل چونکې ډېر باس مباحثه پرې کولی شم، ډېر باس. په 10 کالو کې زه 2 پیرې د هسپتال ته راغلی یم او 2 پیرې مې پکې جګړې کړي دي. نو سوچ وکړه. نو الحمدلله الحمدلله د 10 کالو نه زمونږ تنده وه. ډاکټر شعیب صاحب تزار کلی ویم. د 400 د خلکو ډېر مینه ناک خلک دي، ډېر درانه خلک دي، ستاسو شانتې خلکه چې زمونږ دپاره تاسو په ځان باندې شپه ورځ یوه کوئ. او په دې لږ ورځو کې 2-3 ورځې وشوې ډېر بدلون او ډېر چینجز راغلي دي او هغه سټاپ هم. بهرحال دلته کې مافیا هم ده، هغوی ته هم زمونږ دا خواست دی چې زما وروڼو الله له به جواب ورکوو. ایم ایس صاحب سره ملګرتیا وکړئ. تاسو همیشه چې چېرته داسې په مشر وختې نو هغه بیا تنګ شي چې بیا کنځلې کوي او ردې بدې وایي. نو د قلم باندې هم تاسو نه، خو زما به ایم ایس صاحب نه یو خواست وي چې ایم ایس صاحب چې وي غل نه د باچا نه مه یارېږه. بالکل د میډیا سهاره واخله. یو سړی کار نه کوي په ډاګه کوئ، ضروري نه ده تاسو سره به دونه پڼ نه وي. خلک تاسو نه تمه کوي چې دا ایم ایس دا کار نه کوي. نو چې کوم ځای پورې ستاسو وزرې سوځي نو هغه میډیا ته راځئ چېرې به دې ځای کې زه نه یم. نو ډیوټي په ګلګیت هم ده او ډیوټي چې کومه ده نو هغه په چترال هم ده او په 400 هم ده. نو زه یو وارې بیا ډاکټر شعیب صاحب ته ایم ایس 400 د ډسټرک هسپتال ډي ایم ایس صاحب چې کوم دی ډاکټر جاوید ستار صاحب چې دې سیمې سره تعلق ساتي، ینګ دی، ځوان دی، عمرزو په بیچو کې آر سی کې چې کوم دی نو یو ډېر مهم رول ادا کړی. ډېره ښه خبره ده. زه به صرف دا خبره کوم چې په دې دومره ورځو کې رالل څه یې وکړل، راتلونکي څه میشن دی. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو وخت خرابوم ځکه چې رش ډېر زیات دی، خو بیا خو زما خواهش و چې ما سره څو خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر شعیب دی. زه د کرک نه بیلانګ کوم او زما نن په دې افیس کې 2مه ورځ ده. خو ما چې دلته راغلی یم هر سړی چې چېرته ځي نو هغه څه میشن وي. زه دې هسپتال میشن باره کې زما 2 میشن دي. زه به ووایم چې یو زه به خپل سټاف څنګه فیسیلیټیټ کوم، ځکه چې سټاف فیسیلیټیټ نه وي نو هغه کار بیا نه کېږي. هکه ته په زوره کارونه ډېر ګران وي. په مینې سره چې کوم خلک کار کولی شي نو هغه په زوره نه کېږي. 2یم میشن زما دا دی چې زه به پیشنټ څنګه فیسیلیټیټ کوم چې هغو مونږ اسانتیا ورله پیدا کړو. او 3یم زه وایم چې دا هسپتال داسې ډېر زیات صفا نه دی او زه وایم چې دا صفایي خاص بندوبست وي زمونږ دې هاسپیټل کې. نو اول که ته وګورې چې ما دغه 2 ورځو کې کوم ویزټ وکړو نو زما په ذهن کې 4-5 کار داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي. او الله دې وکړي چې زه پکې کامیاب شم. یو زمونږ ایمرجنسي ده. په ایمرجنسي کې ما او ډي ایم ایس صاحب ښه سټرګل شروع کړي دي او پوره پلان مې جوړ دی. په 2 ورځو کې مې جوړ کړی دی. مونږ ټراما چې کوم په وینو لړلي خلک وي هغه بیلو دا عام ایمرجنسي نه. زوم او هغې دپاره ډېر ورک کول پکار وي. دا هیومن ریسورس، فرنیچر، مطلب اکویپمنټس
دا ټول ډیر زیات لکه ضروری دي. نو دا زمونږ اول کار دی. دویم چې ما دا لوی قطارونه وکتل د او پی ډي پرچو دپاره، هغې باندې جاوید صاحب ښه کافي کار مونږ نن کړی دی. ټوله ورځ مونږ نن هلته او پی ډي کې تېره کړې ده. هغې کې مونږ وایو چې دا 3 پوینټس دي، نو کم از کم 6 پکار دي، خو 6 دپاره بیا ډېر څیزونه پکار وي، پرنټر یې پکار دي، سرور سره کنیکشن. نو هغه مونږ وایي چې مونږ د 2 نه 2 زیاتوو فلحال، او بیا به 6 له رسو. بیا به زمونږ چې ټوټل 6 کاونټره وي، 3 د فیمیل دپاره شي او 3 د میل دپاره شي. نو کم از کم پرچې اخیستلو دپاره هغه 1 ګنټه انتظار کوي. نو زه وایم چې دغه شی زمونږ ختم شي، مریضانو له سهولت شي. دریم مونږ زما ویزټ خو ما اصل کې ټول سپتال ویزټ کړی نه دی. زه چلډرن وارډ له تللی یم. بیسیکلی چلډرن وارډ خو هلته اوس رجړو کې وومن اینډ چلډرن هاسپیټل جوړ دی، خو سټیل د خلکو ډیمانډ دی چې دلته هم د چلډرن وارډ پکار دی. خو زه 2-3 پېرې لاړم، یو بیډ باندې لکه 2 پیشنټ وي، 14 بیډز دي او 24 پیشنټ وي. هغو سره میندې هم وي. زه وایم چې که یو چېرته 6-8-10 بیډه یو بل وارډ ورله کولاو کړو. ګرمي ده، بیا په یو بیډ کې 4 کسان کېناستل دا ډېر ګران کار دی. بقیا موږ نورو سیزونو کې هم ډېر سیزونو کې لګیا یو. زمونږ د ایکس ری سیسټم ښه نه دی. چا پکې ډېر کار کړی دی، خو لکه هر ځای کې کار نورم ممکن وي چې سړی وکړي. دلته کې زه ګورم لکه مونږ سره ځینو څیزونو شارټیج دی، او هغه مونږ ایمرجنسي بیسز باندې پرووایډ کول غواړو. مونږ وایي چې پرووایډ شي. دا هغې باندې اوس دا تاسو مخامخ میډم سره مونږ میټینګ وکړو. هغې چې څه ضروریات وو هغې کې ما خیال ده هغې مونږ له 6 څیزونه ولیکل، او ما ته پوره یقین ده چې په دې هفته کې به مونږ هغه څیزونه پوره کوو. ټول خو یو پکې لږ ګران شانتی دی، او د 4-5 خو بالکل آسان دی. هغه پکار دی چې مونږ هفته کې وکړو، او ما ته پوره یقین ده به وشي. دومره ګران کار نه دی چې د کیسټو ډیمانډ دی، ای سی والا، لکه دا وړه دوره غټ کارونه نه دي، خو لکه پرووایډ کول دي. بیا لیب سیسټم دپاره دا اوس سړی ما راغوښتی دی. ما لیب کتلی، زمونږ لیب سپیس نشته دی. زمونږ لیب هغه زوړ سیسټم چلیږي، نو مشین نوی راغلی دی، چا انسټال کړی نه دی، کټس یې نشته دی. او بیا هغه ټیسټ پسې خلک 15 غنټې ګرځي، مینول ټیسټ لیکل کېږي. نو موږ وایو چې دا پکار دی چې اوس ډیجیټل وي، کمپیوټرایز وي. هغې دپاره هم خپل هلې ځلې کوو، او ګورو چې موږ هسپتال کې څومره. خو زما اول موږ په پرایارټي چې کوم موږ ته مسله ده، او زه فیل کوم چې خلکو ته به ډېره مسله وي، نو هغه دغه 4-5 کارونه دي. موږ وایو که دا کارونه موږ یو میاشت موږ خپل ځان دپاره ټارګېټ ایښی دی چې موږ میاشت کې دا کارونه زر راونډ کړو. ځکه کار هسپتال کې شته، داسې نه ده، او هر ځای کې امپرومنټ چانسز وي. ډېر کار پکې شوی دی، خو بیا هم دې کې امپرومنټ کولو ډېر زیات چانسز دي. خو فلحال موږ دا 4-5 کارونه په ګوته کړي دي چې دا موږ په دې میاشت کې به ختمو انشاءالله. څنګه چې ما خبر وکړه همیشه دلته یا په میډیا پابندي لګولې ده چې وي غل نه د باچا نه مه یېرېږه. لکه د ستا سره به څومره بجټ وي، دا خو د حکومتونو کار دی، که نه د ایم پی ای ایم این ای کار دی، د صحت د محکمې کار دی. په هسپتال کې یو مسله ده، تاسې راته په ګوته کېږي دغه کوم لکه څنګه چې تاسو ویل لیبارټري شوه یا د ایکس رې دا مسله شوه، نو دا میډیالوجي څه چې دلته کې راځي؟ نه میډیا ولا خو څه موږ داسې ویلي نه دي چې یا د میډیا راځي. ماضي خبرې کوو، دا د ماضي خبرې کوو، د ستاسو زه هغې باندې کامنټ نه کوم. ماضي هر څه ښه دی، بس هغه ماضي ده. تاسو له موږ دا ریکویسټ دی چې تاسو زموږ فیوچر ګورئ. که تاسو زه د خپل جاوید صاحب له دیم چونکې نوی دی، زما هم دا 2مه ورځ ده، جاوید هم دغه 2مه ورځ ده، 3مه ورځ ده.
که موږ د شاته کارونو کې پرېوځو که نه پاتې دي بس بیا موږ به شاته خلکو سره لګیا او زما خو میشن دا نه دی ما تا ته ووایي چې کوم کار شوی دی هغې نه مخکې کار کول موږ غواړو که هغه کمی دی نو هغه کمی موږ پوره کول غواړو که هغه ماډرن کول دي ځکه چې زمانه بل ځای ته روانه ده دا خو ډېر ورکوټې غوندې داسې کارونه نه دي انشاءالله وبشي ما ته پوره یقین دی او تاسو یې موږ پسې ګورئ باقاعده ما چې کوم کارونه ووی یو 15-20 ورځو کې تاسو هغې نه پس وګورئ شوی دی نه دی شوی ما نه بلکل سپیشلي ته که ته ما نه تپوس کوې چې یاره لکه هغه کار وشو نه وشو بلکې تاسو خپل هغه کار ګورئ خو موږ ډېر هغه داسې وي چې بیا هغه بل سایډ ته چې شی رانه لاړ نه شي نو زما کوشش دا دی چې موږ کارونه ډېر په ګوته نه کړو موږ چې تاسو په ګوته باندې کړو څه مجبوري جوړه شي هغه کار موږ 10 ورځې ویلي او 10 ورځو کې ونه شي بیا تاسو وایئ چې ګورئ نه کې ایم ایس بیا هغه غټ بیان مو لګولي چې ایم ایس ښه یخ پروت دی او کارونه پاتې دي نو موږ تاسو نه یېرېږو ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوم ایم ایس صاحب ډېرې خبرې کېږي خو انشاءالله میاشت پس به بیا راځو او طویل خبرې به کوو ریډیو له هم راولو ایم ایس صاحب او د ډي ایم ایس صاحب په نوټس کې دا راولم چې کم صحافي وي کم میډیا والی وي د پیمرا په اصولو هم پیږي هغه چې کم دی نو د سایبر کرایم په اصولو باندې هم پیږي هغه غلط رپورټینګ کله هم نشي کولی چې هغه د ستا ساک ته او خپل ساک ته نقصان ورسوي نو ګرانو کتونکو چې یو سړی په ځان پسې وایي لکه ایم ایس صاحب چې څنګه ووي چې زما په ایکسرې کې موږ ته مسلې شته موږ ته په لیب کې مسلې شته چې بخال شوې نه ده دلته کې ایسیګان په ټولو واډونو کې خراب دي په هغې د کار دا روان دی دلته کې دا سټاپ روان دی په یو دې سوچ کې دی چې یاره د هسپتال موږ څنګه خو شو الله دې کي چې وشي او ایم ایس صاحب دلته کامیاب شي او ایم ایس صاحب ته دا وایم چې 400 خلک ډېر مینوال دي صحت معاملاتو کې ډېره تنده ده پرایوټ هسپتالونو والا اولوټل سرکاري هسپتالونو ته چې راځي نو هغه شانتې وخت او موقع نه ورکړل کېږي هغه شانتې کتنه نه کېږي او یقینا چې ستاسو دغه اخلاق او دغه رویه او دغه طریقه وي نو ډاکټران به تاسو سره څنګ په څنګ لګیا وي دلته کې اکثره چې څوک مشر راغلی نو ډاکټر ته کنځلي شوي دي نو ډاکټر ړه مات شوی دی هغه بیا کار نه دی کړی هغه بس پرېږده د پاکې نه پلیته ښه ده اړو سره یې کار کړی نه دی بس ایم ایس پیشه نو لانجې یې ورلګتلي زما به ډاکټرانو ته هم خواست وي چې راځئ د دې ایم ایس صاحب ملاتړ وکړو زما به دلته کلاسپورو ته زما به دلته ټول سټاپ ته چې د ایم ایس صاحب ملاتړ وکړو په ښه نیت باندې یار خو تاسو نه ناجیزه کار اخلي ایم ایس صاحب مال اجازت راکړه ما ته وایه یاره او ایم ایس صاحب رانه ناجیزه دا کار وکړو کار کول غواړي ښه وي خبرې به کمې کوو خو کار به کوو نو زمونږ خو له دعا ده او بیا ورته هرکلی ویم انشاءالله بیا به راځو وختن په وختن به تاسو ته د 400 د هسپتال حالات ښایو سوچونه اجتماعي کې انفرادي سوچونو نه روزې ایم ایس صاحب ماله دستخط ونه کړو زه پسې خبر چلم ایم ایس صاحب ماله ټرانسفر ونه کړو زه پسې خبر چلم ایم ایس صاحب زما ذاتي کار ونه کړ او زه د ایم ایس صاحب دشمن جوړ شم چې په ایم ایس صاحب کې زه نقطې او دا دارو باسم نو دا به زمونږ د صحافیانو وروڼو غلطۍ وي دا به د بل چا غلطۍ وي چې د دوی په وس کې وي دوی سره بجټ وي دوی به کوي چې نه کوي د دې ځای غټ سیاسي خلک دي غټ سیاسي خلک دي هسپتال ته هغه شان پنډونه نه دي میلاو شوي او پنډونه میلاو شوي یا ماضي کې دي په هغې دې پکار ده چې په هغې باندې کار وشي هغه دلته کې موږ هغه خبرې نه دوخراوو خو دا خبره ضرور کوو چې د میډیا او سره څنګ په څنګ د ایم ایس صاحب تا سره په هسپتال کې یا په دې ځای کې څوک بدماشي کوي یا زیاتې کوي نو موږ د سره کلک ولاړ یو د هر څه د ولاړو انشاءالله د 400 د خلکو مینه سي کې خوشحاله آباد او قدرمند اوسئ